أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث نمبر 1584 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا قيل ما صحاحا قال بالسوية بين الناس ويملأ قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى ويسعهم عدله حتى يأمر مناديا ينادي من له في مال حاجة فما يقوم من الناس أحد إلا رجل واحد فيكون كذلك 7 سنين. ترجمه دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ابشرکم تاسو لزیر در کوم بالمهدی د مهدی زیر تاسو در کوم يبعث على اختلاف من الناس وزلازل دیبا پداسه حالت کې پداسه وخت کې را لګل کیږي چې خلق په اختلاف کې وزلازل او زلزلې به فيملأ الارض قسطا وعدلا دې بس ما کډک کی د انصافنا او د انصافنا او د عدل نه بس ما کډک کی او د غرنګي کما ملئت جورا وظلما لکه څنګه چې مخکې وډک او ظلم نه نو دی به د انصاف نه ډک کی د حقوق نه لاپرواهی نه دی په حقوق ودایګي سره ډک کی يرضى عنه ساكن السماء وساكن الارض اسمانونو والا فرشتي بدن خوشالي زکه چې د خلکو ته حقوق ادا کوي او د الله حقوق بس ما نافذ وساكن الارض او اسمکه والا بدن خوشالي زکه چې خلکو له خپل حقوق ور کوي يقسم المال الصحاح مال باب صحاح صحیح طریقې سره تقسیموي قیل نو یو کس تاسو کو چې ما صحاحا څه مطلب دی نبی اسلام جواب ورکو بالسویه بین الناس پټول خلکو کې مساوات سره برابرۍ سره مال تقسیموي يملأ قلوب امه محمد صلی الله علیه وسلم غنا د امه محمدیه صلی الله علیه وسلم د خلکو لونه با غنا سره ډک شي د غنا نه بوله مالداري نه د غنونو ډک شي ويسعه عدله ويسعهم عدله او ده هغه عدل هغه به چې کوم دنو ټول خلکو کې به ټول عام شي یعنی بغیر د تخصیص نه چې دا باندې سره کوم د سره نه کوم د کلیوال لیدا مې نه د پټي وای نه حتى يأمر مناديا تر دې چې اسمان نه یو आवाज کوونکی نه اسمان نه عام یو आवाज کوونکی به आवाज وکي من له في مال حاجه چا پس چا در مال څه ضرورت شته فما يقوم من الناس احد الا رجل واحد یو کس به صرف پاس نو وای سو کوم پانسي فيكون كذلك 7 سنين او دا حالت پسو کالي هو کال به په دې روایت کې مختلف قسمه خبرې ذکر شوې د اړې خبرې به ان شاء الله په مزه وضاحت کوو لومبنه خبره ده چې کله یو انسان پریشانی یو انسان په مصیبت کې یو انسان چې کوم ډېر زیات تکلیف کې نو زیر خلک غلبه کوي لکه مثلا ابراهيم عليه السلام 93 سال بچینو بیا ول پرشتره لزیر ورکو بشرناه باسحاق مو ابراهيم عليه السلام لزیر ورکو د اسحاق کتاب زوی کی پوښ خبره نو دا زیر دی چې یو یعنی یو داسې شي چې هغه امید نه یو غته راشي نو دا امید نه امیده په وخت کې د امید کرن خوځي ابشركم معنا ده او د دې وضاحت د دې خبره وضاحت مخکې راځي نو امیدي بل ساده وږي نو امیدي به وي د اختلاف ته وږي کور په کور به اختلاف وي مال په مال کوڅه په کوڅه خار په خار به اختلاف وي سیاسي اختلاف مذهبي اختلاف او دغه رنګ چې کوم نو فروعي اختلاف د عقيدي اختلاف په علم الكلام کې اختلاف په فرقواریت کې مختلف قسم مناظره سیاست کې مختلف کې په یو پارټي کې په څولو پارټي په مذهبي پارټو کې بیا ځان لا په یو پارټي کې ځان لا بلا پارټي تر دې چې یو محلي د یو مسجد خلک واپس یو بل سره دشمنانی د یو خاندان د یو کور خلک یو بل مشتو غریبانی دا حالاتو کې ولې راځي وزلازل
او دا صرف خلق په یعنی اختلاف نه بلکې تکوینی اعتبار سره به حالات پوره کی کې د مهدی راتلو د لپاره تکوینی اعتبار سره دا چې خلق به اختلاف کوي ټول امت په اختلاف نه او دویم اسمان نو مصیبتونه راځي سر پر لپسې خلق پریشان شي خلق مصیبت الله ته متوجه شي الله په دغه وخت کې کوم دینو هغه علي او د اسمان مصیبتونه لکه باران په ټیم نه کېدل نو مهدی چې راشي باران په ټیم کې د ځمکې مصیبتونه چې ځمکه په ټیم باندې چې کوم دینو زرغونه نه کوي د مهدی راتلو سره به الله رب العالمین چې کوم دینو ځمکه زرغونه شروع مال به چې کوم دینو خرابي مال به مضبوط شي کاروبارونه به تباهي کاروبارونه به صحیح شي مسلمانان به هر ځای کې ذلیلي مسلمانان به مضبوط خوشاله شي فرشتي به چې کوم دینو د مسلمانانو نیک اعمال پسې خپي الله رب العالمین به د مهدی په ذریعه فرشتي هم خوشاله شي ځمکه څنګه اسمان والا هم خوشاله شي او دا څنګه چې یو پارټي نه ټولو کې به بلا تفریق دومره به مال ووي شي چې د هغې به اړو یو کس په موږ نه پاتې کېږي او دغه رنګي صرف دا نه بلکې د الله حکم په ځمکه باندې نافذ کړي انصاف او عدل براشي پوښ په خبره نو دا د مهدی علیه الرضوان راتلو د علامات اوس په زمون په زمانه کې د دې تطبیق څنګه دی ان شاء الله سبا باندې تطبیق وایو او زمون په زمانه کې نومېدی څنګه ده زمون په زمانه کې اختلاف څنګه دی زمون په زمانه کې زلزلې کم دي پرون ایران کې زلزلہ راغله په سعودي خلک وکړي ابو اوس کیلیفورنیا کې چې کوم دینو څومره اور لګېدلې دي په زرګونو خلک په غیب نو ان شاء الله دې ټول مباحث باندې به ان شاء الله تفصیلی کلام کو الله یې عمل کولو توفیق راکړي نه چې سړی سترګې مړې شي کنه